ستاسو د ټولو په اجازه یو بل ځای هم پروګرام ادا و خبرې خو مې ډېرې زړه غوښتې لیکن زه په داسې محفلو ډېر خوشحاله کېږم په داسې محفلو باندې چونکې دا کوچنیان چې دي په درو کسانو باندې د ملایکو به کلام نه چلېږي یو لکه کوچنی یو لکه یونی یو لکه بده په تا باندې الله پاک و ملایکو ته امر کړی دی چې د دې په یوه عمل به تاسو کلام نه چلوي نو چونکې د دې تعداد پر موږ زیات دی د دې نه ګناه پر ګناه شمارل کېږي نه بد پر بدو شمارل کېږي نو پر دغسې محفل باندې چې په هغه کې دومره ماشومان ناست یقینا د الله د طرف څخه انوار ولي رابرسو مین د مقصد خبرې ته چې څه وجه ده چې موږ د نرسري سره ونیسئ چې پخوا موږ کوچي کلاس ورته وایي د دې سره ونیسئ بیا تر شپاړسم جماعته پورې موږ تعلیم کوو د هغه باوجوده زموږ نوکري په رشوت ده جهاز موږ نسو ایجادولی ستن موږ نسو ایجادولی تعمیراتي کار انجینرینګ موږ نسو کولی ډاکټري بغیر رشوته موږ نسو پاسولی پروفیسري په خپل هغه دغه باندې اول موږ نسو کولی او هغه اول څه د شپاړسم جماعته پورې انګرېز هم هغه تعلیم کوي او هغه جهاز هم انګرېز ایجادوي نن تمام انجینرینګ نقشې هم د انګرېز د طرف څخه راځي تمام د میډیکل ډاکټري آلات هم د انګرېز د طرف څخه راځي ولې راځي آیا د انګرېز ته په میراث کې ورپاتې سوي دي آیا دا د مور میراث دی د پلار میراث دی نه دا میراث د مسلمانانو دی چونکې زه به درته تاریخ پخوا راسم د دیني تعلیم او اصلي تعلیم د انبیاء کرامو څخه بیا درته اوس څو سوه کاله د مخه پورې هېڅ تفریق نه و چې دا دیني تعلیم دی دا اصلي تعلیم دی په یوه اداره کې اخیستل کېدله د ایجاداتو منبع د انبیاء کرامو سره اشرو شوله که د نوح علیه السلام چې د کښتۍ منبع اشرو شوله بیا راځه د تمام د طب آلات دا تمام د ډاکټرۍ چې د کوم مرضو تشخیص راایستل سوي دا تمام مسلمانان ساینسدانانو راایستلي په دا حال کې یو بدبخت راغلی زموږ د قوم د بدبختۍ د مسلمان د قوم د بدبختۍ آغاز وسو چې لاډ میکالې یې بالي لاډ میکالې زموږ سیسټم سره را جلا کړي والملا ستۍ سه جلا دي مدرسه ستۍ سه جلا ده مسجد ستۍ سه جلا دي لہذا تی راسي تاسو تعلیم حاصله کړئ داسې به مې کلام په لاس کې داسې لکه یو شي چې ورته یو ماشوم ظلمي ووایي چې که د کلام په لاس کې و افسر به یې که د کلام نه و په لاس کې نو به د غوټه په شای در په در به ګرځي دغه د شعر په مثال یې زموږ د ځوانانو زموږ د دې په دا تربیت په جماعت کې ورپیټ کړي دا چې ورپیټ کړي نو دا سیسټم یې سره را جلا کړي په دا سیسټم کې یو طرف ته مدارس چې بغیر دغه په ذره باندې زما استاد کور او هغه الحمدلله دومره کامیابه چلیږي چې نن د هر سړي مړی وسي د هر سړي نشره سي د هر سړي د زوی زوکړه سي هغه موږ ته په هر کلي کې هغه ملا طالب موجوده دي مګر افسوس ما په کور کې شپاړسم جومات یې خپل درخواست نسي لیکلی ولې نسي لیکلی دا په دې وجه موږ ته د لاډ میکالې د طرف څخه تعلیم نه دی راکول سوی بلکې د زولنو یو ځنځیر راکول شو موږ یې پر خپلو بچیانو راګرځوو د دوی اخر د دماغه پر چې ورسوي موږ یې بندي کړو 14 جوماته په پرای کې 14 جوماته مطلب دا چې د 20 کاله 25 کاله ضایع کړو دی به یوه خښته نسي ایښوی دی به یوه ستن نسي جوړولی دی به ځای نسي جارو کولی دی به بلډینګ نسي جوړولی دی به موټر نسي جوړولی د ده صرف او صرف باید دا دی د سرکار و نوکري ته به ناست دي هغه هم په داسې طریقه چې د سرکار نوکري راجه په رشوت شولې چې د نن د مور زر خرڅ کړو په 14 لکه روپۍ په 15 لکه روپۍ د نوکري حاصله کړه نو دا خو بیا دی موته نه کوي سبا بیا دا 15 لکه د نورو ساکي نو زموږ معاشره قرار داسې بګړاو شوله په دا بګړاو کې رالی د کشمیانو په شای 8 کتابه 10 کتابه 15 کتابه لوی بستې کې نن هر ځوان چې دی
راځي چې زما سره دې ودرېږي زه در هغه ښه تعلیم یافته یم د اوس تر ځوانه زما پلار 3 جوماته ویلي دي پپا هغه تر ما ډېر ښه تعلیم یافته دی ما کاپي نه پېژندله زما 2 کتاب وو پېټۍ به مې پر سر اخیستې وه چې د لړ بچه صاحب یې زیاته زوی و هغه به د کوچنۍ پېټۍ پر سر وله چې پیسې به یې پلار درلودې چې پیسې به یې نه درلودې هغه به مو په دسپات کې دا 2 کتاب ورتړلي وو نو به یې پر سر اخیستي وو روان وو یوه به تختې وله هغه توره صاحبه وه د دغه سپږور وو د دا ښه په یاد دي موږ کاپي نه پېژندو څه وجه ده چې زموږ ځوانان نن پاتې دي زموږ بچیان نن پاتې دي تېز کتاب ولې زما د اولې ورځې بربادي د هغه ورځې څه شروع شول چې ولاله پانار بیا به کړې ولې زما د اولې ورځې بربادي د هغه ورځې څه شروع شول چې ول اپل بي پیټ یا بي بال ولې شروع شول زه خو مسلمان یم زما د اولې ورځې باید چې بنیاد د مسلمان بچي د دې څه شروع شي چې الف الله بیا بابا دغه رقم د انګریزي اروپي کې چې څه شروع شي ای الله بیا بابا دویم د کشني عمر تر 15 کالو پورې د کتابو د بستو نه دي د 15 کالو پورې د کشني عمر د ذهن سازي او د تربیت دي وده ته به ذهن سازي ورکوي وده ته به تربیت ورکوي د ده به بنیاد پر اسلام جوړوي وده ته به د معاشري آداب ورښیي په ده به الله پېژني په ده به مور پېژني په ده به پلار پېژني په ده به د محلې عزت پېژني د قریب عزت به په ده پېژني په ده به دا نسلونه پېژني د دنیا جغرافیه به په ده پېژني بیا ته به ده په ذهن کې ته یو شی پټوی سي بیا دی راولاړېږي د 10 جومات سبا د ده په ذهن کې به دومره وسیع علم موجود وي چې بیا دی د خپل ژوند پر مخ معیار جوړوی سي چې دی زه ډاکټر سم زه انجینیر سم زه ماشټر سم زه عالم سم زه چیش سم تا د کشتوالي څه 12 کتابه په څټه کې ورکړي دي یو سکول یې د اکسفورډ په نامه رجسټر کړی دي یو د چا تمیز دې ورکړی دي هلته دې د لاټوې کالې سیسټم شروع کړی دي دویم تعلیمي سیسټم دې 15 کتابه ورکړي دي پټلون او نیکټایي دې پسې ورکړی ده نو آیا ولې د هغه باوجوده ستا د بچي په ذهن کې هېڅ شعور نشته ستا په بچي په ذهن نن د الله په باره کې ستا د بچي څه پوښتنه وکړي هېڅ پته نشته نن چې زموږ افسران نن چې زموږ ځوانه طبقه هغه بېحرامه ده نن چې هغه د دا وچې و تعلیم سیسټم څه بېحرامه ده ولې صرف د الله د نامې اورېدلې دي د الله بیره نشته ورسره که څوک الله وپېژني بیا به د الله رحم هم پېژني د الله قهر به هم پېژني که څوک الله وپېژني بیا به وده ته د الله جنت هم ورمعلوم شي د الله دوزخ به هم ورمعلوم شي نو صرف راځم ملګرو بچیانو دې خبرې نه چې آیا دا 10 کاله بچي شي یو کال به زما و بچي ته د الفو د بیا سبق ورکوي بل به نه ورکوي په الف کې وده ته الله ور وپېژنه په دې کې وده ته بابا ور وپېژنه د الله بعد الله نماینده څوک حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دا ور وپېژنه د هغه بعد به دی عین عثمان عین علي عین عمر او الف ابوبکر به دی په خپله وپېژني د هغه بعد به د الف استاد دی په خپل عزت وکړي د الف څخه استاد هم جوړېږي دا هم د الله نماینده دي نو داسې سیسټم چې په ده 10 کاله ته یو کال ته الف الله وپېژنې د الله ودانیت په ده وپېژنې د الله دنیا په ده وپېژنې دا رالي زموږ سیسټم په دا طریقه برباد شي یا به دی خامخا د سرکار نوکري رانیسي که نه رانیوله نور دلته ناست وي 14 جومات به هم ناست وي څوک یې کولی شي دلته د خټو کار څوک کولی شي په دا 14 جومات کې آیا دا د لرګي د پښتو کار څوک کولی شي د موټر ټینټینګ پینټینګ څوک کولی شي تجارت څوک کولی شي دا هم شعبه ده یو خادمت پر موږ الله رحم کړی دی یو باډر لرو غوټه ځغلو ورځ غلو دا تجارت خپله شعبه ده دا څوک کولی شي استاد څوک جوړېدی شي دا استاد جوړېده عبدالجبار صاحب چې دی زما کلاس فیلو دي نن دی استاد دی مګر د ده مقام ته زه نشم رسېدلی ما ورته پرې وایي پرې ودرس ما دی سره 100% سره ناست خو صرف ده په دا فیلډ کې تجربه حاصله کړه ما په دا فیلډ کې نه ده حاصله کړې حالانکې ما ورته یو رقم تعلیم کړی نن دی استادي کولی شي زه بچیانو ته دا قاعدې اوله ورقه نشم ویلی
نو موږ وایو چې راسئ خپل بچیان موږ دغه رقم جوړ کړو چې د هر سړي سره انګریز چې کوم تعلیم ورکوي هغه در لسم جماعت پورې دا تعلیم ورکوي چې دنیا په دې پېژني چې جهاز څنګه جوړېږي د جهاز سره راځي ډاکټر څنګه جوړېږي د ډاکټر څنګه اسباب دي ملا ورته څه ته وایي مسلمان ورته څه ته وایي بدمت ورته څه ته وایي مذهب ورته څه ته وایي عادت نو از موږ ټول کومونه دي چې څه زوی نور زوی وایي شه زوی مجا زوی پلانې ورته څه ته وایي بعد خبره نه ده باید چې سره وپېژنو دلته خپل ابا او اجداد په خلکو وپېژنو خپل ښاغلي په خلکو وپېژنو نن که زموږ د خلکو څه زموږ د ښاغلو زموږ بچیانو زموږ د ځوانانو څه پوښتنه وکړي وا د پښتانه ښاغلي څوک تېر شوي دي هېڅ چاته نه ورمعلومېږي صرف دا پهلوان دي زه شه زه یم زه مجا زه یم زه څک زه یم زه نور زه یم زه پلانی زه یم راځه دا زه تاریخ ووایه د نورزي تاریخ ووایه د کاکړ تاریخ ووایه د پښتانه تاریخ ووایه ځه د خالد بن ولید ځه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځه د اسلام پورې په خپل تاریخ فخر وکړه زموږ بچی د لسو کالو پورې انګریز چې کوم تعلیم ورکوي هغه په دغه طریقه ورکوي چې دی د لسو کالو باندې دې قابله شي چې ایا زه انجینرینګ کوم زه ډاکټري کوم زه پایلټ جوړېږم زه چیز جوړېږم بیا چې جوړ شي دی دومره مکمله جامع سړی چې سرکار ورته ته زارۍ کوي چې راسه دا نوکري واخله که چیرې هغه نه وکړه بیا د دنیا کمپنۍ ورته ته زارۍ کوي وایي راسه زما په دغه کې دا وکړه زما ګینو کې د سرکار نوکري د مور ځان خاص کړی یو ځای ډاکا وواله یا خپلې پیسې درلودې ځکه یې د پلار د نیکه دا خرڅ کړی هلته یې نوکري پیدا کړه یې کړه یا د پی صاحب د امنیه صاحب مهرباني نوکري پیدا کړه یې که یې نه کړه پیدا بس نو باره مجبوره دي یا به ریړې چلي یا به بس د باډر غوټه کړي اته 20 کاله 15 کاله د ده تعلیم ضایع شي راسي به دا چانس کې چې دلته زموږ ټیرونه اړوي په دا کې به زه شپاړس جوماته ځوانان در وښیم زما او ستا بچی دي زما او ستا وروڼه دي دا شپاړس جوماته د ده څه شو د دې څوک ذمهوار دي د دې به دا استاد تر غاړه نیول کېږي د دې به د علاقې نماینده تر غاړه نیول کېږي چې زما دې د بچي 14 کاله ولې را ضایع کړو زما دې د بچي 20 کاله ولې را ضایع کړو دا زما بچي چې 20 کاله ضایع کړو نن دی خالي دا 20 کاله د دې دپاره چې یا به ستا چپړاسیتوب نه وي تاله به کاغذ دفتر نه وراوړي یا به ستا توپک په غاړه انګریزو د پلوس پایې وي که دا نه وو نو به مشکل زغلي ورځغلي وي نور خدای هېڅ نشي کولی کوم نظام چې دلته موږ بدلوو د هغه نظام بدلېدو کې راوس پر دا بل اړخ متبادل نظام غواړي لکه اسلامي کریشن پبلیک سکول اقرا سکولونه دا یو نوی نوید زه بولم د دې معاشرې دپاره دا نظام چې نن بچیان لږ هغه د اسلامي طور طریقې لکه تاسو چې واورېدو د دا نن چې کوم بچیانو تقریر وکړي دلته وزکشي ماشوم د نرسري دا د ده په ګرد های سکول کې چې د 1914 جوړ شوی دي په چلۍ زه ورته وایم په 1914 کې جوړ شوی دي هغه د 2006 تر 100 کاله به 6 کاله کوي څلور نیمه کاله په څلور نیمه کاله کې د یو ځای ماشوم راوباسي لکه دا حالانکې په کروڑاو روپۍ د میاشتې تنخوا دا یو سکول خوري صرف وجه چې شته هغه سوچ هغه فکر نشته دغه ځای یو نوی نوید بولم دریم و دا سکول ولا ته زما دا خواست دی لکه زراعت صاحب د دې اسوسییشن یو نوې اضافه د دې بله وکړي دنیا کې دا یو ساکن دی یو محرک په دنیا کې دا دوه شیان چلیږي ساکن لکه دا بلډینګ دا ولاړ دی په خپل ځای لاس کاله بعد لراسه در دې به څه سره خړ پړې بس ولاړ دی یو محرک دی محرک درخته د کښلې د نه دی بل کال لراسه غټ دی ماشوم دی دا دی 15 کاله بعد لراسه بیا یې پېژني نه دا بدلېده غواړي د دې هر د کال د شپږ میاشتې د علم ضرورت دی دی دې راولاړ شي شعبې دې وټاکي لکه د میډیکل شعبه ده لکه د هغه رقم زموږ د تاریخ شعبه ده د جغرافیې شعبه ده د هغه رقم د اسلامي علومو شعبه ده یا دې په ګاډه تمام چمن که هغه نشي کېدلی لکه زموږ وردګ هریز علاقه محمود آباد علاقه معدومل خان کلی روغاني دا څلور کونجه دا سکولونه دي شل سکوله سره راټولېږي په میاشتې کې چې بچیان راټولېږي یو عالم دې ورته کښېنوي
هغه ته چې دا وایي چې ملایي وچیشته وایي د ملایي علم څنګه کېږي سپاره چې دي ما ته اوس نه دي معلوم دې ته معلوم دي ملایي موږ یو زوی مې ملا شو دا زوی چې زموږ ملا شو کې چیش ویلي دي تاسو موږ چې دې وپسې کې نسته دا خو په علم کې د شرعي علم کې په اسلامي علم کې اته پانه علم دي چې ریاضي دا رقم نور علمونه شته دغه رقم چې راولاړ چې پروفیسر فیض الله خان صاحب ته راوغواړي یو ورځ اول ګر چمن که ګر چمن نه وي دا یو کم سے کم لکه کاغام نه وي سراج خان صاحب ښه اکټیو ځوان دی دغه رقم نور سره راټول کړي یو سکول کې صرف او صرف دا نثر فیض الله خان صاحب یوه ورځ لیکچر ورکړي چې آیا ته استاد څنګه جوړېدای شې د استادۍ په عمر ته چې ورشې په پبلیک سرویس کمیشن کې به امتحان ورکوې پلانې شي دپاره به تیاري وکړې د کشني زیان دا رقم دی موږ خو عمر تېر دی زما یو انا ده په په لاس کې د شپې وځې ورننوتله نو زوی غږ پر وکړي چې مورکۍ که یې څه ول زویه دا د غم لړلې به ته یې راسه که د دې په لاس کې وپسې ګرځېدله او د کشني د ذهن دی چې موږ د دا ماشومانو پر ځای ولو په دې سکول کې زموږ پروګرام و چې د هغه وخت صوبایي ممبر نصیر احمد باچا خان و دا اوریا موږ په جاج و شیرونو کې دا ایسي و سیسټر کې بیشتر و هغه د کشنیوالي زما د ذهن دی چې دا ټولې چیرې د هغه دغه زما په یاد دی نو د کشنیانو ذهن صفا دی لکه وچ او میموري چې هر شی وراچوي د خدای دپاره د دا اساتذه کرام څه زه خواست کوم یو ورځ د عجمو نه راوغواړي یو ورځ د کومپو نه راوغواړي چاشازی څوک و مجازی څوک و نصرتزی څوک و پښتون څوک و کاکا ترین دغه رقم پښتون په چا ګډېږي نور په دنیا کې څو قومونه شته څو مذهبونه دغه رقم د جغرافیې مایل ونه راوغواړي چې په دنیا کې و بریاضا به د امریکا په کم بریاضات کې د یورپ چیرې دی ایشیا چیرې د موږ چې په دا وطن کې اوسېږو دا کله آزاد شوی دی آیا د افغانستان چې د زموږ سره اوسېږو د دې څه حیثیت دی د انډیا څه حیثیت دی د بنګلادیش څه حیثیت دی د سریلانکا څه حیثیت دی هغه زما د بچي په ذهن کې چې دی تر لسم جومات ته پورې رسي د ده به هم د ملکو تعلیم په ذهن کې هم د ډاکټري فسټ ایډ باکس دی مثال د ډاکټري په باره کې تعلیم دی د ډاکټري په باره کې دی دغه نوی دور دی سوشل میډیا د جدید دور دی د دا مایرین دې راوغواړي چې آیا موبایل څنګه استعمالیږي پر غلطه و نن موبایل داسې عذاب راغلی زموږ په کورو کې پخوا چې ولې بچی دی و بېکاره سړي سره ولي نو به دې نصیحت ورته وکړي یا به دې ووهئ چې آیا بچی د دا سړي سره مه ګرځه دا بېکاره سړی دی د ده خو ذهن د ماشوم دی نن ستا سره د انګېټۍ پر غاړه ناست دی د دنیا سره کنیښت دی ته نه یې په خبر او دنیا هغه ارامېتوب زموږ د بچیانو سره راخستی دی هغه ارامېتوب یې راخستی دی چې زما بچی و د الله رابطه سره وشکوي زما د بچي او د الله رابطه سره وشکوي د دین اسلام خلاف یې د پاکستان خلاف دلته کیسې شروع دي اول د دین اسلام خلاف شروع دي دویم د پاکستان خلاف شروع دي دریم د پښتانه خلاف شروع دي پښتون یې په دهشتګرد بدنامه کړي دي جمال ترقي کړي زما شاګرد دی نن د کوټې تلوي صاحب دی هغه تلي ایوارډ یې اخیستی د دنیا اول ایوارډ ته واخیستی په ایشیا کې یو د هندوستان سړي بل اخیستی دی پر دویم نمبر ما د دې ته لونګۍ ورایول ما دا لونګۍ به په سر کوې بیا به ایوارډ اخلي ول څه دپاره ما دنیا خو په لونګۍ ژیره په دهشتګرد پاس کړې ده ته په دا پاس کړې چې لونګۍ والا ایوارډ هم اخیستی شي د دنیا په تمامو انګریزانو کې نو راسئ چې زموږ په خپلو بچیانو زموږ نسل زموږ عمر خو که اوس موږ رادی شو موږ خو د غلامۍ په زنځیرانو کې تړلي یو نن زما قانون هم انګریزي دی موږ ته انګریز نه یو آزاد عدالت هم انګریزي دی کالج هم انګریزي دی تمام سیسټم داسې انګریزي دی چې د نادراویان هغه افسر و د هغه ورځ کیسه درته کوم د خانوزي بلوزي و نو زموږ مولوي صاحب د ماجت ورغلی دی نادراویان خالي د ښځو دپاره دی په د انګریزي کې فیمیل ورته وایي دا ښځه مولوي صاحب ورته د ازمایښت هغه کاټ راجوړ کړه هغه ورته یا دا د خالي د فیمیل دپاره دی د ده په دا فیمیل سر نه خلاصېږي باره هغه ته یې زیبړې زه د دې کلي ملا یم مې بزګر یم مې فیمیل یم هر شی یم زیبړې راجوړې نو د دې سیسټم زموږ د خپلو پښتو الفاظو زموږ خپله پښتو
اوس موږ نه دی زده زموږ خپل سیسټم وخت ډېر ناوخته دی د خلکو وخت واسطه یقینا زما تقریر به پر وچ شوی هم وي خو زه صرف دا اساتذه کرام ساکري درخواست کوم چې زموږ د والدینو دا فرض دی چې موږ هغه بچي تا ته فیس درکړو موږ درته نفقه ورکړو موږ درته کالي ورکړو د لوی فرض ستا احسان به زموږ پر کور وي ستا احسان به پر موږ وي زموږ بچي ته د جدید دنیا تعلیم ورکړي زموږ بچي ته د لاډمې کالي تعلیم مه ورکوئ چې هغه شپږ دېرش کاله په جیل کې پاتې شولو موږ دا نه وایو چې بیا به هم همت بایلو همت نه بایلو تر اوسه پورې الحمدلله ته زموږ شاته وګوره پر بورډ باندې مدرسه ترجمان القرآن په نام باندې هم یو شی نوشته دی د سیکنډ ټایم د خوا زموږ دا الحمدلله مدرسه زموږ سره مولوي صاحب ناست دي زموږ سره حافظ صاحب ناست دي احادیث قرآن د قرآن دوی آخري سپارې دا زبانې او ورسره دعاګانې دا خو ستا دا خو شروع وي هغه سره حاجي صاحب چې کوم انګلیش ته یو کوچنی نمونه کسي اجازت وي زه ښکاره کوم یاسین په نامه یو کوچنی هلک که چېرې را ولاړ کړي ماله هغه به یو هغه الف وغیره چې تا ذکر وکړي الف انار وغیره هغه موږ وربدل کړی دي ظریف صاحب ناست دي ظریف صاحب ته ما ښکاره کړي موږ مشوره ورسره وکړله چې باید موږ په ادارو کې دا شی وکړو یاسین ښایستې کې دوې درې خبرې دغه به وکړي تداد ورکوم چې دوی په دې کم وخت کې په دا دوې درې ورځې دننه دوی دونه ښایسته پروګرام جوړ کړی چې دا ټوله کوچنیان چې کوم حاضر دي نن دوی فیملیاني حاضر دي او زه د دې پروګرام چې کوم مهمانې خاص دی اوس کوم اساتذه چې دي او لوستونکو ستاسو د ټولو په اجازه د ټول له مخه چونکې دا ریزلټ سرمني پروګرام دی په دې کې کم د کال انول ریزلټس ورته وایي هغه ریزلټ به اوس اعلانیږي نو په دې ریزلټ کې چې کوم هغه هلکانو چې ګرده کال یې محنت کړی و سوالونه یې زده کړي وو او وخت یې نه دی ضایع کړی نو هغه نن پوزیشن به اخیستی اول به راغلي دوم به راغلي درېیم به راغلي د ټول له مخه زه هغه ته مبارکي وایم شاباس او آفرین پرې وایم او دوی به د دغه محنت له لارې د تعلیم له لارې د دنیا په هر فیلډ کې کامیاب وي او هغه هلکان چې محنت یې نه وي کړی یا یې د اول دوم درېیم پوزیشن په شان یې خواري نه یې کښلې چچ کرو آئی عبادت کرو کہ جمعہ سے نماز ادا کرو کہ کلمات بغاوت کرو اے لا الہ الا اللہ اے محمد رسول اللہ اے نومیدی کو پڑھے او عمر کا لحاظ کرو پھر پردہ کرو کیوں قرآن کی تلاوت کرو ہر روزہ رکھو شکر ادا کرو کہ توبہ کرو یوں امین اللہ سے رکھو یہ حضور سے رہو تبلیغات کی قدر کرو ایکسٹرا نوافل کی عادت ڈالو و یقین اللہ پر رکھو ذکر اللہ کا جناب صدر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جن اقوام نے ترقی کی ہے وہ صرف اور صرف تعلیم ہی کی بدولت سے ہے ان سارے اقوام نے تعلیم کو اپنا مقصد بنایا ہے اور پھر آگے بڑھے وطن مزان قربان دے مونږ د خیبر په خوش غرونو کې رای شویو مونږ پتنګانو د وطن په شمع سویو مونږ د وطن مټي او وطن زمونږ ځان دی مونږ پښتانه یو په وطن مزان قربان دی مونږ پښتانه یو په وطن مزان قربان دی څوک چې د وطن ته په خیرونو سترګو ګوري سترګې پاتې وباسو چې د چمن ته وګوري زمونږ په یوه چغه لړزېدلی ټول جهان دی مونږ پښتانه
پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی مونږه پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی زمونږ ارادې ته تارینه اوچتې دي وینو کې زمونږ نښانې د غیرت پټې دي مونږ د وطن مټي او وطن زمونږ ځان دی مونږه پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی مونږه پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی منم په ډوډا سونی جنګ دی هیڅ اسباب نه لرو د پچوکۍ په څلاند دي لارې نه راشي که په رښتیا دي پښتانه دي نو دي څه ته ګوري که په رښتیا دي پښتانه دي نو دي څه ته ګوري ما ورلیږي خپله ویده دي لارې نه راشي शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबत के नाम से जिनाब वाला आज इस अवार्ड की नोटिस में मुझे जिस पर लब मुशाह का मौका मिला इसकी तरकीब कुछ इस तरह है कि गद्दार जमाना का असुर रहा है कि जिसको ने पीते में सही शोषण को अपनाया दादा के अवान हमार शिदार और कार दुनिया नबी सनम सोच बख्शे तक दुनिया जोड़ कर दल तक or whose suspended environment. It directs our life and determines our purpose and development. What our best quality of social life depends on the quality of our natural environment. Jacobins, the ever-changing natural environment is not issue of only countries and our government. ما چې کړه پشا کی ټول کانوا ما چې کړه پشا کی ټول کانوا په ظاهر ګرځیدل خټول ویدوا په ظاهر ګرځیدل خټول ویدوا دا شار عجیب شار و زهرانیم دا شار عجیب شار و زهرانیم وجل شو ته دوا کړه خمړوا دلته خپل په قاضي باندې داوی وي دلته خپل په قاضي باندې داوی وي د دې شار ټول ساتونکي خپل غلوه نه غیرت او نه هم خوند پکښ پاته نه غیرت او نه هم خوند پکښ پاته خو د رنګ ښکارېدل چې پښتانه وه ये आदत लेने के बाद दर्द और तदरीस का मरकज बन गया और इसको इंटेलेक्चुअल कर्नल कहा तरह से अमन और सती की दुआ पेश करता हूँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सर आज मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं आज स्टेज पर आकर आप जैसे काफिकत लोगों के सामने अपने खला का इज़हार कर रहा हूँ। अजीज साथियों, मेरा मौजू है आज इल्म की हिम्मत और हमारे बेहसी। जनाब वाला मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया कि मैं 100 सालों के मानंद है इनमें से जिनकी ईमान का मजबूत चट्टान से रास्ता। जी हाँ, ये वही मुकद्दस साहिब है जिसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इनका निसाब किताब अल्लाह था, इनका दर्स का बैतुल्लाह थे,